بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک یو ځل وفرمایل: من یأخذ عني هؤلاء الکلمات، څوک چې مانه به دا کلمې او یا خبرې واخلي یادې به کي، فیعمل بهن، او په دې باندې به عمل وکړي، او یعلم من یعمل بهن، یا هغه چاته به ورخی چې هغه به پې عمل وکړي. فقال ابو هريره فرمایي: قلت انا یا رسول الله، ای د الله رسوله زه یم که نه، زه به یادې کړم او خلکو ته به وښایم. فاخذ بیدي، نبی علیه السلام مبارک زما لاسونې وو، فعد خمسا، پنځه خبرې راته وشمارلې. وقال وی فرمایل: اتق المحارم تكن اعبد الناس، اتق المحارم، د حرامو کارونو نه ځان وساته، تكن اعبد الناس، ته به په ټولو خلکو کې زیات عبادت گزار شي، اعبد به شي په خلکو کې. اعبد معنا زیات عبادت گزار، یعنی هغه څیزونه چې قرآن او حدیث حرام کړي دي د هغې نه ځان وساته، ځان ترې بچ که. اعبد الناس به شي، ته په ټولو خلکو کې به زیات عبادت گزار شي. او د هغې وجه دا ده چې کله انسان د حرامو نه ځان نه ساتي، نو که دې ډېر عبادت هم کوي، د حرام هغسې قبلیږي نه څنګه چې د حلال خوړونکي سړي عبادات او اعمال قبلیږي، نو داسې د عبادات بیا نه قبلیږي. نو که یو سړی د حرامو کارونو نه ځان ساتي، نو که دې لږ عبادت هم کوي، دا اعبد الناس دی، یعنې په ټولو خلکو کې زیات عبادت کوونکی دی. یا ورته نبی علیه السلام مبارک دویمه خبره وفرمایله، ورته وفرمایل: وارض بما قسم الله لك، هغه څیز باندې راضي شه چې کوم تا ته الله تقسیم کړي دي، کم څه چې تا ته الله درکړي دي، که هغه علم دی، عقل دی، او مطلب مثلا جوسه ده، یا مثلا نور اخلاق دي، نور اوصاف دي، یا مثلا د دنیا چې کوم دی سامان دی، څومره چې الله رب عزت تا ته درکړی دی، نو په هغې باندې ته راضي شه د الله نه. تکون اغنى الناس، ته به په ټولو خلکو کې زیات غني شي، یعنې ستا زړه به غني شي او د خلکو نه به مستغني شي، او ته به دا ګمان کې چې زه د ټولو نه زیات مالداره او د ټولو نه زیات چې کوم دی هغه صحتمند یم، ځکه چې څومره تا د الله رب عزت څه درکړي دي، ته به په هغې باندې راضي شي، نو الله رب العزت به ستا زړه کې غنا پیدا کړي، د زړه مالداري هغه به تعالی الله رب العزت تا ته نصیب کړي. درېیمه خبره نبی علیه السلام مبارک وفرمایله: واحسن الى جارک، او ښېګړه کوه د خپل ګاونډي سره، تکون مؤمنه، ته به مؤمن شي. دې نه دا خبره معلومه شوه چې د ګاونډي په انسان باندې ډېر زیات حقوق، نو ګاونډي سره ښېګړه کوه. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل: ته به هله مؤمن شي. پته ولګېده کوم سړی چې د ګاونډي ته تکلیف رسوي یا هغه سره ښېګړه نه کوي، نو دا کامل مؤمن نه دی. د دې د وجې نه د ګاونډي د حقوقو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. څلورمه خبره ورته نبی علیه السلام مبارک وفرمایله: واحب للناس، او خوښوه د خلکو دپاره ما هغه څه تحب لنفسک، چې څه ځان دپاره خوښوې، نو د دې په نتیجه کې به تکون مسلمه، ته به مسلمان شې. صحیح مسلمان به هله جوړېږي چې کله د خلکو دپاره هم هغه څه خوښ کړي چې هغه ته د ځان دپاره خوښوې. نو چې ځان دپاره څه خوښوې او د خلکو دپاره هم هغه خوښ کړي، نو ته به هله چې کوم دی کامل مسلمان شي. اخیري خبره نبی علیه السلام مبارک وفرمایله ورته: ولا تکثر الضحک، او ډېره خندا مه کوه، فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ځکه ډېره خندا دا زړه مړه کوي. نو د ډېرې خندا نه ځان وساته، او ډېره خندا دا د انسان زړه مړه کوي، او د انسان زړه چې کله مړ شي، نو په د هغه حلاوت د ایمان، حلاوت د عبادتونو، حلاوت د مانځه او د ذکر او د تلاوت او د ټولو طاعاتو هغه چې کوم خوند دی، هغه د زړه بیا د هغې ادراک نشي کولی، او د هغه چې کوم دی نشي محسوسولی. نو د دې د وجې نه د کثرة الضحک، یعنې د ډېرې خندا نه هم ځان ساتل پکار دي، چې په دې سره نبی علیه السلام فرمایي: تمیت القلب، زړه دا خندا چې کوم دی زړه مړه کوي. وما علینا الا البلاغ.